أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 6, 7 اور 8 مطالعہ کو. مغه د آخرت عقیده آخرت دلیل دی چې الله تعالی مختلف انداز سره پیش کړي. نن آیتونو کې پہلا نمبر کې او ترتیب لحاظ سره دا یو دریم دلیل ده. د دې لحاظ سره چې الله فرمایي چې ان فی اختلاف الليل والنهار، لږغونې که تاسو غور وکئ د شپې او ورځې کوم یو ترتیب چې روان ده. د شپه الله تعالی پیدا کړې ده او په دې کې چاند پیدا کړی ده، ستوري پیدا کړي دي. په دغه چاند په دغه ستورو کې هم تاسو ته پر نشانۍ دي. قرآن کې مختلف د دو طرف ته اشاره کیږي. اور دا د تاسو د ضروریات سامان ده، تاسو ضروریات دي. دغه چاند او دغه ستورو سره تاسو خپل لارې معلوموئ او دغه شپې نه تاسو سکون حاصلوئ. شپې تاسو بدن ته سکون ملاو شي، تاسو بیا تر و تازه شئ. سحر د پره بیا ریز رڼا کوم دغه رڼا ریزې کې وسیع ځمکه مو درته پیدا کړي او په دغه ځمکې کې ما دنیا بېشمار نعمتونه بېشمار د تاسو دپاره د وسایلو ذرایع مو پیدا کړي دي او تاسو هغه وسایل حاصلوئ خپل وسعت خپل صلاحیت په مطابق. او یو دومره لوی سامان، یو لوی کائنات چې الله پیدا کړی، د غرونه، د سمندر، د اوبه، د وغیره وغیره، د معدنیات، دا شپه او ورځ چې کوم یو ترتیب زرونو کالو نه بلا حساب تعداد نه دا مسلسل شروع کیږي. نو الله یې چې لآیات دې کې عبرت سامان ده، دا سبق ته یو دا یو هسې یو معجزه یو بچیو کیل نه ده او نه دا چې چا پیدا کړی هغه څه بچای ده چې بس یو کیل تماشا ده او ویې کړو لغونې بیا په له وغورځولو یا یې وکړو جوړ کړی ده او چا په حوالې کړی ده، داسې نه ده. یدبر الامر، هغه دې تدبیر کوي. لآیات سبق ته دی کې چې دا څه مازې کیل نه ده، یو دا څه کیل تماشا نه ده. د دومره وسیع دنیا پیدا ده او دغه دنیا کې مې د دغه دنیا استعمال دپاره بیا دغه انسان مو پیدا کو. انسان ته مو هغه صلاحیت ورکو چې کوم صلاحیت استعمالوي او دغه دنیا نه فایده، د شپې نه فایده اخلي، د ورځې نه فایده اخلي، او ما چې څه پیدا کړي هغې نه فایده اخلي. هغه صلاحیت مو دغه انسان ته ورکړی ده. لآیات دې کې سبق ده. خو سبق څه ده؟ سبق دا ده چې دا زندگی چې شته که نه، د نه پهله سبق دا میلاویږي چې دا اوله زندگی چې مو جوړه ده نو دویمه زندگی هم جوړېدی شي. د زه حیران و که نه چې بیا به څنګه ژوندي کېږو. نو یې چې د پهله زندگی چې موجوده ده او دې کې دومره وسایل تاسو ته کیل تماشا خو نه ده چې دا مو جوړه کړي ده، نو دویمه هم ممکنه ده. او دویمه خبره دی نه چې کومه راوځي هغه دا ده چې آیا دا دنیا چې تا ته در کړې ده د دې استعمال ته څرنګه وکړو؟ دا خو تا خو نه ده، دا خو الله در کړې ده، دا الله جوړه کړې ده، د الله امانت ته او دې باندې د تا کنټرول سره وي، تا وسعت صلاحیت استعمال رسېده. دا ټوله دنیا ته نشي مسخر کوی. ته که ډېر څه وغواړې چې دا هر څه میلاوي نشي میلاوېدلی. بس یو حساب تا سره مقرر ده. لہذا دا دویمه خبره ده چې دې دپاره ضرورت ته د دې خبرې چې د دې دنیا استعمال دې کې تا صلاحیتونو استعمال دا ته څرنګه کوي دې دپاره د حساب کتاب ریس پکار ده.
به د دومره خالق چې دومره لویه دنیا یې پیدا کړې ده او دومره حکیمانه طریقې سره پیدا کړي چې دې کې ردو بدل نه رسي. داسې نه ده چې ته شپه غیبه شوي وي نه رسي، اوسه مسلسل ریز ده. داسې نه دي شوي چې اوسه شپه مسلسل ده ریز نشته. اگر چې روی زمین کې داسې علاقې شته چې چې مهینې شپه وي چې مهینې ریز وي، داسې علاقې شته. هغه یو بل حساب ده، خو هغه ځای ترتیب ده، یو هغه ځای ته الله تعالی یو ترتیب یې کړی ده خلکو ته، او هغه ترتیب سره شپه او ریز استعمالوي. لہذا دې کې یو سبق ده، او دومره لوی حکیمانه طریقې سره هغه دا چلیږي دې کې چا څوک ردو بدل نشي کولی. غرمه په خپل ټیم رسي، ساړه په خپل ټیم ځي، ساړه خپل فایدې دي، د غرمه خپلې فایدې دي. لہذا هغه حکیم نه دا توقع نشي کېدی چې د دنیا یې جوړه کا انسان په حواله یې کړله، اوس دغه انسان نه به دا پوښتنه نه کېږي چې تا څرنګه استعمال کا. دغه دنیا کې تا ظلم وکړلو که تا انصاف وکړلو، دغه دنیا ته صحیح استعمال کا غلط استعمال کا. د حکیم نه دا تقاضا ده، د لوی حکیم یا حکیمانه ته د الله حکمت نه او د الله انصاف نه دا خبره بعید ده چې دا دغسې پرېږدي. لہذا درېیمه خبره دا راوځي چې ضرور په ضرور بو حساب کتاب وي. دا نشانی ده په ده کې لآیات عبرت سامان ده لقوم یتقون، چا دپاره چې هغه خلک وي چې هغه پرهیزګاره وي، هغه خلک دې نه رهنمایي خستی شي، هغه خلک دې نه سبق خستلی شي، هغه خلک د نه عبرت خستلی شي. کم یو پهله سایه چې چا کې جهالت نه وي، تعصب نه وي ورکې، نسل پرستی نه وي ورکې چې باپ دادا کومه طریقه ده بس په هغې به چلیږم، جهالت نه وي چې سترګې پټې کړي وي دی نه چې بس صحیح دی اوسه چې کومه راته مخې ته رسي بس هغه به کوم. هغه په دې غور و فکر کوي چې د شپه ده د ریز ده دې کې د دومره سامان ده. لہذا هغه جهالت نه بلکې د علم په بنیاد هغه کوشش کوي چې د دې علم حاصل کړي، او چې څومره علم حاصل کړي دا د دنیا په باره کې صلحي الله ورته لرې کولوي، او که دغه دنیا کې د دنیا دپاره او د آخرت وله کوي هغه لرې ورته کولوي. د الله حکمت هر طرف ته یو هغې کې رسي چې که ته قرآن کوي که ته ما لټوې نو چې چا چاپېره دا رایټ لیفټ ګورې زه به درته نصیحت سره څنګه نه دا ټول د ما کائنات دي چې ته پرې غور وکړې چې دا چا پیدا کړي دي، دا څرنګې پیدا کړي دي، انسان څنګه پیدا ده، څرنګه پیدا شو، چا ورته خوراک چل وښیلو، چا ورته قدمونه وښیلو، چا ورته خبرې وښیلې، دا تمام شیونه تاسو دپاره یو نشانی ده، یو عبرت ده. نو پهله شی یتقون چې هغه خلک چې هغه د الله نه یره لري، الله نه خوف لري، نو هغه خوف پهله بنیاد دا ده چې هغه کې جهالت به نه وي، هغه کې به تعصب نه وي، قوم پرستی به نه وي، نسل پرستی به نه وي، نسب پرستی به نه وي. او دویم شی دا ده چې هغه خواهش هم لري د دې خبرې چې نیکۍ تلاش وکړم برایۍ نه ځان بچ کړم، دې ته یتقون یی خواهش یې وي چې یاره نیکۍ تلاش وکړم، نیکۍ لاره غلطۍ نه ځان وساتم، صحیح لار ولټوم، چې دا خبرې پکې موجوده وي. دغه دوه صفات بنیادي دي. پهله صفت دا چې جاهلانه طور طریقه پرېږدي، ها د باپ د طریقه دی، عقل انده نه وي بلکې عقل استعمالوي چې د دنیا څنګه پیدا شوي ده، د ریز د شپه د وسایل د الله تعالی انسان ته صلاحیتونه ویر کړي دي، نعمتونه ویر کړي دي. بیا ورسره دویم شی چې د خواهش هم لري چې رسیده لار زه تلاش کوم، حق تلاش کوم، نیکه لار تلاش کوم، برایان نه ځان بچ کوم. بس هغو دپاره له آیات، هغو دپاره عبرت ته. بیا الله چې ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقینا هغه خلک چې هغه د ما سره د ملاقات خواهشمند نه وي، توقع نه لري، هغه نه دا خبره ایره شي چېرې زه به ویرځې رب ته دارم او د رب سره ملاقات وي، او دا څنګه یېرېږي وردو بالحیات دنیا، او دا د دنیا په زندګۍ باندې رضي شو، د ویلو چې به دا دنیا زندگی ده، بس دې کې خپل عیش و عشرت کو چې کومه ملاو ده، بس دوی ریزي دي شای تیره کا، عیش و عشرت وکړه، وردو بالحیات دنیا واطمئنوا بها، او په دې باندې ورته اطمینان مطمئن شو، لکه هغه ویلو چې بس دا دنیا ده. ډېر خلک یې که نه مړه دوی زندگی د شای عیش و عشرت کې تیره کا، عیش و عشرت کې تیره کا، گرچه دا لفظ که صحیح معنو سره وګوري دې باندې څه پابندي نشته، خوشحالۍ سره تیره کړی،
خو د عیش و عشرت که به بل مطلب خلی به دیده چې آزاد، حالانکه ته آزاد نه، انسان آزاد نه ده. انسان خپل ځان باندې کنټرول نشته، ډېر شیونه چې دا خورو کې په خپل ځان کنټرول نشته. نو لہذا لسی وطمئنوا بها، یو خو رضی شو وردو بالحیات دنیا، دنیا زندگی را بس دغه دنیا زندگی ده. وطمئنوا بها، او په دې باندې مطمئنم شو. والذین هم عن آیاتنا غافلون، او په دنیا طرف ته رجوع شو. ما چې د دنیا په نسبت سره کم احکامات درته ویر کړي، کم آیتونه مې ورته ویلي، کم هدایات مې ورته کړي. غافلون هغې نه دی غافله شو. غافلی شي څرنګه انسان همدغسې غافلی شي. لږ غوندې چې خبره کوي خپل ځان باندې انسان وکړه، 24 غنټې کې انسان غلطۍ خو موږ نه کېږي که نه. او موږ چې کله په داسې غلطیو کې ډوب شو، هغه ټیم کې موږ غفلت ویره باندې موږ غافله شو، الله نه د الله حکم نه غافله شو، ځکه موږ غلط کار ته لاړ شو. او چې د الله حکم نه ته غافله شي، هغه ټیم کې وطمئنوا بها، ګویا که ته مطمئن شي. د مؤمن دا ده چې هغه مکمل په هغې نه وي روان، خو لیکن ډېر داسې دي چې مکمل طرز زندگی دغه استیر کړي وي. د الله تعداد انسانان چې دي د آخرت عقیده چې ته نه یېره ده، د آخرت عقیده یا یې ګډه وډه کړې ده چې بهی ستا څوک هم به خلاص کړي، یا موږ چا خلاص کړي یو. موږ عیسی علیه السلام دی موږ هغه خستی د ذمه داري، هغه دی موږ کفاره ادا کړې دي، موږ چې څنګه بس آزاد یو. یا ډېر خلک داسې دي چې څوک پیري مري دي پلانکای هم به خلاصوي. لہذا دا خبره چې کله ناوځي دته، نو ګویا کې د آخرت چې ایر شي، بس بیا خو دنیا خو ډېره خوندوره ده، بیا خو هغه نقد ده، او آخرت خو قرض ده، یعنی قرض هغه خو باد کې شاید ده. دغه د مؤمن امتحان ده چې هغه قرض باد کې چې بظاهر نظیر ته نه رسي، دا هغې دپاره تیار ده که نه ده. که چیرې هر څه مخې ته راشي آخرت ولګي او دا ولګي، بس بیا خو خبره ختمه شه، بیا خو هر کافر مو یی چې زه مسلمان یم. مګر داسې نشي کېدلی. دا د الله تعالی د دنیا یو امتحان ده. په دې امتحان کې دومره وسایل هر څه ته کړي، او دا تا دپاره پیدا کړي، خو د دې خپلې حدود، خپل لیار، خپلې دایرې مقرر کړي دي، د هغې په مطابق دا ته استعمالولی شي، خپل صلاحیت په مطابق. نو لہذا ته هغه پرېږدي او بس همدغه دنیا ده چې بس څه دي دا دنیا ده. وردو بالحیات دنیا وطمئنوا بها، او په دې مطمئن هم شي. والذین هم عن آیاتنا غافلون، او هغه خلک چې هغه د ما آیتونو احکاماتو نه غافله شي. اولئک مأواهم النار، دا هغه خلک دي چې د دو ټکانه چې د هغه به جهنم وي. بما کانو یکسبون، ویلې ظاهره خبره ده چې ته پوه شي چې یاره بس دنیا محصلونه ده، نو هغې دنیا دپاره به ته ظلم هم کوي، ته به ناانصافي هم کوي، ته به بددیانتي هم کوي، ته به بدعتي هم کوي، ته به بداخلاقي هم کوي. یعنی نه به تا سره د اخلاق څه معیار وي، نه به تا سره د امانت څه معیار وي، نه به تا سره د عیب څه معیار وي. صرف اور صرف تا مطمع نظر به دا خبره وي چې څنګه طریقه وي، خو چې دنیا زه حاصله کوم، زه د دنیا سکون حاصل کوم، زه د دنیا اقتدار حاصل کوم، زه د دنیا رتبه حاصله کوم، زه د دنیا نما حاصله کوم. ډېر خلک داسې دي چې هغه عقیده نه لري آخرت، بیا هم صحیح کارونه کوي. هغې وجوهات څه دي چې هغوی دا ټول څه خپل دنیا دپاره کوي، چې دنیا کې د هغوی صفت وي، او یا دا شیونو باندې هغوی پوه دي چې په دې باندې زموږ د دنیا اسباب ټیکېږي. دا یو خبره ده. نن انګریز قوم چې مثال ده، انګریز قوم چې خپل هغه کې انصاف جری کړی ده، او موږ یې مثالونه پیش کړو، هغوی پوه دي په دې خبره چې په دې موږ معاشره قایمه ده. ورنه دغه خلک چې به خپل اقتدار ته لاړ شي، بیا دا خپل مشر چې جوړوي، بیا هغه وګوره دنیا کې ظلم کوي، او د ټول خلک پسې څټ ته ولاړ وي. په کار ده که نه چې امریکا ټول راوځي چې د انسانان مویلې قتل کړو، د مره قتل و غارت امریکې کې نه دي وکړي که نه، خو جباري کوي هغوی ورپسې دي. نه ځکه نه کوي چې خپل ملک دپاره د هغوی فایده ده، خپل ځنونو دپاره هغې فایدې هغوی ته حاصلېږي. دې وجې نه هغوی امن، هغوی ځنه اخلاقي کم معیار چې د هغه یو برقرار ساتلی چې هغې باندې د هغوی معاشره قایمه ده، هغوی پوه دي په دې خبرې. لہذا الله یې چې دا هغه خلک دي چې د ټکانه جهنم ده. بما کانو یکسبون، ویلې چې دی چې کم کسب کوي هغه لایق ته د دې خبرې چې دی به جهنم ته شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.